هغه د بل شو اوس د نورو لارې څه هغه د بل شو اوس د نورو لارې څه له څارم، تنها به یمه داسې ټول عمر تنها ملګرو. الله دې نه کړي چې تاسو تنها شئ. ما چاته بد او سپک کتلی نه دي، یو حالت کې د سر دشمن ته مې هم کړې د دعا ملګرو. کلمي نوم مې ډاکټر تنها دی. ما ژوند په ډېر غربت کې په ډېر زیات د چودون شواخون کې تېر کړی دی، خو کار په دیانتدارۍ باندې په وفادارۍ باندې په کار دی. په یو ورور مې وایي دا ستا مور ده او زه ورته وایم نه دا ستا مور ده. السلام علیکم کتونکو، ماسټر شاه سوار ما نن د مردان او د نوښار په بارډر باندې د یو شخصیت سره ملاو شوم چې دوی زما ډېر پخواني ملګري دي، خو نن ما غوښتل چې یاره ستاسو سره د دوی ملاقات وکړم. دوی به خپل تعارف هم تاسو سره وکړي، کیدای شي چې ډېر ملګري تاسو پیژنئ ځکه چې په سوشل میډیا باندې د دوی خپل یو نوم دی، یو برانډ دی. نو د دوی تعارف در سره کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. جی د ټول نړومبی خپل پوره نوم او ستاسو تخلص. زما خپل نوم شهسواره تاج محمد خان تنها دی او کلمي نوم مې ډاکټر تنها دی. جی او د خپل کیریر په باره کې زموږ د کتونکو ته لږ زه خو د کیریر د ژوند حوالې سره به ته دا ووایم چې ما ژوند په ډېر غربت کې په ډېر زیات د چودون شواخون کې تېر کړی دی، خو د خپلې مور دعاګانې دي را سره او د فن او د مینوالو مینه محبت د وخت د سر نه را سره د ډېر وخت نه د دې دنیا سره اشنا یم او د الله لاک لاک شکر دی چې څومره ارمانونه دي زما په زړه باندې، هغه ما د الله پوره کړي دي. یو ارمان مې دی په زړه باندې چې خپل ورور او خپله مور مدینې منورې ته حج ته عمرې ته بوځم، بس دا یو ارمان لرم انشاءالله دغه به مو وشي. جی تاسو د فن خبره وکړله، نو ستاسو کې چې څومره تاسو ویډیوز جوړ کړي دي، څومره ګانې تاسو ریکارډ کړي دي، په هغې کې د ټولو نه مشهوره کومه یوه ګانه ده ستاسو؟ زما ګانې خو ډېرې مشهورې دي، دوه درې زیاتې مشهورې چې کومې دي، او زه د فن سره د موسیقۍ فن سره کم سے کم د 30 کالو نه د 32 کالو نه شوقیا تړلی شوی یم. لکه ما یو ډیوټ ګانه کړې وه، سینګر هم بیا مړه شوه چې هغه په سوشل میډیا باندې په میلیون په هغې باندې اډیو ویډیو شوي دي او په هغې باندې وایس ریکارډینګونه شوي دي. ته چې ځې زما د خوا نه محبت دې راته پرېږده، دا ستا مینه چې مې ځان دی امانت دې راته پرېږده. او په ټیک ټاک هم ډېره زیاته په ټیک ټاک باندې ما تاسو خبره وکړه، دا ټیک ټاک خبره مې وکړه چې په ټیک ټاک باندې په میلیون په دې باندې د په اواز باندې ویډیوګانې شوي، ډېره زیاته په سوشل میډیا کې په ټیک ټاک باندې دغه شوې ده او هغه وخت سره هم ډېره مشهور شوې وه. بل یو زما غزل و ما دې مړ کي ما دې مړ کي زما جانه، یو بل ملګري مې ویلی او ما ویلی او هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړی و. مخکې ما د لایق زاده لایق صاحب مرحوم الله دې وبخي، زما ډېر ښه دوست، زما ډېر ښه ملګری اوس وفات شوی دی، د هغه یو غزل ویلی و چې ډېر زیات هغه وخت کې چې هغه وخت کې سوشل میډیا نه وه، د کیسټو دور و چې چا په فریب وخوړه چا په دوکو وخوړه، چې حیا نه پېژني دنیا هغه وخوړی نه. پس بیا نازي اقبال هم ووی، فیاض خیش کې اوس ویلي، بیا شهنشاه باچا هغه وخت چې کوم دا هیټ سندرغاړي و هغه وخت کې فیاض خیش کې نو بیا فیاض خیش کې ووی چې دغه په اواز باندې ډېر زیاتو خلکو خوښ کړو. د هغې نه مخکې ما یو چاربې ته ویلې وه په یو کیسټ کې، وګوره دبدب زما اصل مې په اردل کې ځي، چې بیا زموږ یو بل ملګری دی موږ سره پاکستان کې هم دی، د سندرغاړي د فضل ربي سندرغاړي زوی هم دی، نو هغه ووی کمال عرفان کمال، نو هغه ډېره زیاته هیټ شوه. داسې یو سندره ما د لایق زاده لایق صاحب ویلې وه، څوک په نازونو مین څوک په خالونو مین څوک په خورو زلفو نازېږي زما خو ستا سترګې خوښېږي. بیا زیب خان وویل الله دې وبخي، هغه هم اوس وفات شوی دی، هغه هم ډېره سوپر هیټ وه. نو زما 23 څلرویشت کیسټې وې هغه وخت کې، ډېرې زیاتو خلکو خوښې کړې وې. بیا کله ماډرن میوزیک رالو دا کم ډیجیټل میوزیک رالو، نو بیا زما هغه شوق هغه شان پاتې نه شو. په دې کې بیا لږه ډېره معمولي د ملګرو په دغه باندې وکړو، خو زما هغه شوق بیا پاتې نه شو. ستاسو خپل شوق د رباب او منګي سره ډېر زیات؟ بلکل زما د هغې دغه د ادب په حواله سره څه لږې خبرې را سره شریکې کړئ چې د څومره وخت نه د ادب سره ستاسو ژوند تړلی شوی، څومره کتابونه تاسو لیکلي او په هغې کې د ټولو نه مشهور کوم کتاب دی چې خلک یې ډېر زیات ما خو د زړه سره اوسه پورې صرف او صرف 2 کتابونه، ځکه چې پښتانه کتاب له دونه مینه نه ورکوي، دا بده مرغه دا موږ چې نن پاتې یو، نو د هغې وجه دا ده چې موږ پښتانه خپل کتاب له هغه وخت نه ورکوو
او بیا چې کله موبایل رالو انډراید موبایل یې رالې نو دی خو بیخي د کتاب هغه تصور د خلکو ختم کو. صحیح. هم په دغه وجه هم په دغه بحث باندې مونږ راغلي وو چې ستاسو نه څه داسې څه خبرې ریکارډ کړو چې هغه مونږ ځان سره محفوظ کړو د او خلک پښتو یې وګوري. ادب په حوالې سره نو ادب زه په اووم کلاس کې وم چې ما اولنی غزل لیکلی و. زه چې ګورم تا ته بخښنه غواړم دا زما دویم غزل و او ماته به رایاد شي څومره چې ښکلي د اشنا سترګې دي خدای وکړه داسې د بل چا سترګې دي. زبردست. په اول ځل ما په اووم کلاس کې دغه کړی و د هغه وخت نه د 87-88 نه زه د دې نه مخکې ما د پښتو کتابونه زیات تر کته زما پښتو ډېره زیاته خوښه وه صحیح. او دغه شان د پښتو کتابونو کتلو کې بس د شاعرۍ هغه جذبه پړه کې راله د زبردست. حالاتو د وخت د دشمنو تربګنو ما چې د تا غریبۍ. څنګه او څنګه خبره وکړه چې ژوند ما ټول د غریبۍ سره تیر کړی صحیح. نو لازمي خبره چې محرومي او غریبي شي او د زړه څخه خبرې شي نو انسان مجبوره شي بالکل. بس هغه د قدرت کار چې انسان شعر ولیکي غزل ولیکي د هغې نه پس بیا ما شعر و شاعري شروع کړه. بیا زما دوه کتابونه په 1992 کې په مۍ 1992 کې زما اولنی کتاب چاپ شوی و ماشوم زړه صحیح. چې هغه وخت کې زما 14-15 سال عمر و او زما دا اولنی کتاب و. بیا تقریبا د نن نه 4-5 کاله مخکې زما دویم کتاب زما غزل خو مکمل کړه کنه دا ما چاپ کو او تر دې دمه پورې کوشش کوم ما سره اوس هم دغه شته خو ما تاسو ته خبره وکړه چې اوس که یو شاعر غریب په کتاب باندې ډېرې پیسې لګي 50-60 زره په معمولي کتاب باندې لګي هغه ولګوي او ستا غونته د بل غونته زموږ زلمی کول هغه کتاب نه لري نو د هغې څه فایده دغه نه شوه او شاعران ادیبان تاسو ته به پته وي چې په قوم مین خلک دي په خپل قوم معاشرې په وګړو په غربت په دې خلکو باندې ډېر مین دي او هغې د خپل جیب نه د خپل خرچې نه د خپلو بچو د نوړۍ نه پیسې راوشو کوي او په هغې باندې کتاب چاپ کړي او هغه کتاب بیا په ډېرو یو ځای بل ځای پروت وي څوک یې نه اخلي نو په هغه وجه باندې زما هغه کوم شوق چې دی نو هغه اکټیویټي زه ټوله اوس په فیسبوک باندې اوم او په ټیک ټاک باندې اوم هغه مینه هغه محبتونه خوروم او د خپل وس مطابق کوشش کوم چې خپلو پښتنو ته ښه خبره ښه میسج اوس هم زما پروګرام دی زه روان یم پښتونخوا ریډیو کې زما پروګرام دی د 10 نه 11 بجو پورې د محبتونو ویش په نوم باندې هم د پښتو ادب حوالې سره دی څنګه چې ما تاسو ته ووي او زه لږ لیټ راووتم د هغې بښنه غواړم ځکه چې ما ته کور کې دا نه دي ویلي شوي چې تا له مېلمانه راغلي د هغې وجه دا وه چې زما طبیعت ډېر زیات خراب و ما زه لږ غونته ارام کوم چې لږ ارام کوم بېګا هم زه 12 بجې کور ته رارسېدلم 12 بجو پورې زما پروګرام د ریډیو د ورځې زما د کلینیک دا کار بیا د شپې هغې 3 شپې زما پروګرامونه نن زما طبیعت ټیک نه نو اوس هم زه د پښتو یو پروګرام به کومه د محبتونو ویش هغې ته روان یم. صحیح. او زموږ د کتونکو ته به کوم ستاسو د خوښ کوم شعرونه یا کوم غزلي چاربیتي نظمي چې هغه ورته ډالۍ کوي زما خو ملګرو ته به یو اول یو ورکوټی شان نظم دا کوم بیا به ورته یو غزل ووایم چې مونږه دواړه وروڼه چې کله ماشومان وو مونږ دواړه وروڼه چې کله ماشومان نو اکثر به مو د مور په مینه باندې جنګ و رور به مې وي دا زما مور ده رور به مې وی مور دا زما مور ده ما به وی نه دا زما مور ده ما به وی نه دا زما مور ده ما او ورور چې مې کله ماشومان وو نو اکثر به مو د مور په مینه باندې جنګ و ورور به مې دا زما مور ده ما به وی نه دا زما مور ده او چې اوس کله لوی شو په ښه بد باندې پوه شو د ښځو د بچو خاوندان شو نو اوس هم په مور باندې جنګ دی ورور مې وایي دا ستا مور ده او زه ورته وایم نه دا ستا مور ده واجي ډېر عبرتناک په دې باندې به زموږ ملګري پوهېږي چې کوم سوچ ترې ذهن لري ساده خبره ده او ډاکټر صاحب د سیاسي کوم یو ګوندون سره ستاسو تعلق شته دی د سیاست ګوند سره زما د هر ګوند سره دغه شته دی تعلق دی کوم ګوند کې چې ښه سړی دی هغه زه اپریشیټ کوم او د هغه ملګرتیا کوم که هغه هر یو ګوند سره دی دا به زه نه یم چې زه د دې پارټۍ یم زه د دې پارټۍ یم زه د دې پارټۍ یم زه یو نیشنلیسټ یم د نیشنلیسټ نه مطلب زما دا دی چې زما هره پارټي ده هغه پارټي چې هغه د قوم دپاره د ملت دپاره د قوم د وګړو دپاره د پښتنو دپاره په خصوصي توګه باندې ښه سوچ لري ښه فکر لري د هغې دپاره د بدلون سوچ لري زما هر هغه ګوند خوښ دی زما هر هغه لیډر زما هر هغه رهنما خوښ دی او بل زما زړه ته کوم نږدې غزل چې دی نو هغه زه په هره انټرویو کې وایم نو دلته به هم درته ووایم چې انسان مړ شي نو قیمت شي سیوا ملګرو
چې انسان مړ شي نو قیمت یې شي سیوا ملګرو. او چې ژوندی وي ژوند ته یې نه پرېږدي دنیا ملګرو. حد دی یار. او ما شاملات کړو خپل زړګی د دې دنیا دپاره. ما شاملات کړلو زړګی د دې دنیا دپاره. ما شاملات کړو خپل زړګی د دې دنیا دپاره. هر چاته خپله برخه یوړه په خندا ملګرو. او ما تل جړلي دي د بل د خوشحالو دپاره. ما تل جړلي دي د بل د خوشحالو دپاره. ما تل جړلي دي د بل د خوشحالو دپاره. ما ته ښودلی مور سبق دی صرف دا ملګرو. او ما چاته بد او سپک کتلي نه دي یو حالت کې. ما چاته بد او سپک کتلي نه دي یو حالت کې. د سر دشمن ته مې هم کړې د دعا ملګرو. او خدای دې د ژوند په لاره هېڅوک د چا نه بېلوي. خدای دې بخښنه غواړم خدای دې د مرګ په لاره هېڅوک د چا نه بېلوي. خدای دې د مرګ په لاره هېڅوک د چا نه بېلوي. خدای دې د مرګ په لاره هېڅوک د چا نه بېلوي. د ژوند په لاره که جدا شي راشي بیا ملګرو. او هغه د بل شوه اوس د نورو لارې څه له څارم. هغه د بل شوه اوس د نورو لارې څه له څارم. هغه د بل شوه اوس د نورو لارې څه له څارم. تنها به یمه داسې ټول عمر تنها ملګرو. الله دې نه کړي چې تاسو تنها شئ. تنها صاحب خبرې هم ډېرې زیاتې خوږې دي ډېرې ګټورې دي او انټرویو هم زمونږ ډېره زیاته اوږده شوله. نو په اخره کې به زمونږ کتونکو ته څه پیغام ورکوئ؟ خپلو کتونکو ته پښتنو وروڼو ته به دا پیغام ورکوم چې څنګه ما تاسو ته خبره وکړه چې زه په پښتو مین یم په پښتنو مین یم. د پښتنو نن سبا چې په ټیک ټاک باندې په سوشل میډیا باندې زمونږ کوم نوې کول زلمي دي پیغلې دي هغه یې دا فضول قسمه ټیک ټاک یې کوي او په هغې باندې زمونږ د پښتنو نوم په بین المللي سطح باندې په انټرنیشنل سطح باندې ښه نه ښکاري بد لګي. نو هغوی ته به دا د ټیک ټاک او د فیسبوک او د سوشل میډیا په لار باندې ووایم چې کم سے کم د خپلې پښتو خیال وساتئ د خپلې پښتنې ژبې خیال وساتئ. او د زلمو ته به دا پیغام ورکړم چې همدا زلمي دي چې دوی زموږ د ملک معماران دي. سبا به همدا زلمي را مخکې کېږي په یو نه یو شعبه کې به خپل کار مخ په وړاندې باندې بوځي. نو هر کار په دیانتدارۍ باندې په وفادارۍ باندې په کار دی. په یو کار کې هم دروغ نه دی ویل منافقت نه دی کول او ټیم تیري نه ده کول بلکې هر کار د زړه د مینې نه د جذبې نه او په ښه سوچ او په ښه فکر باندې کول پکار دي چې د انسان دواړه جهانونه ښکلي شي او ښایسته شي. او بل یو اخري پیغام به دا وکړم چې د خپل مور پلار د وروڼو خویندو او د هغه خلکو ډېر خیال وساتئ کوم خلک چې د خپل ځان خیال نشي ساتلی. به ماحول ته موږ ګورو د میندو هغه قدر هغه عزت نشته دی او کوم خلک چې د میندو قدر نه کوي زما په خیال هغه په ژوند کې چرم کامیابي نه مومي چرم د راحت او د سکون ژوند نشي موندی. دا زما یو د تجربې خبره ده. میندې جنتونه دي د چا په کورونو کې چې دا جنتونه ژوندي دي نو هغوی دې د هغې قدر وکړي د هغې دې خپې ښکلي کړي د هغې نه زار او قربان شي په هغې دې په دعا رنګ کړي چې د مور نوم شو نو یقینا چې هغوی مشرانې وي او هغوی زموږ او ستاسو نه په ژوند کې مخکې وي. د هغه په لحاظ باندې نور خو مرګ پته نه لګي چې انشاءالله کله راځي خو د ژوند په لحاظ باندې که موږ وګورو نو میندې زموږ نه مخکې کېږي زیاتره نو د هغې قدر پکار دی د هغې عزت پکار دی. دا نظم ورکوټې شان نظم خو دې کې ډېر سبق دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې. امید لرم چې تاسو به د ډاکټر صاحب دا مرکه خوښه شوې وي. زمونږ دا ویډیو ورسره لایک کړئ زمونږ پیج ورسره فالو کړئ او د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ. ما او ډاکټر صاحب له اجازت راکړئ د لوی الله په امان. السلام علیکم.